هغه اسباب چې هغه د رزق د زیاتولو اسباب دي چې هغې سره د بنده رزق هغه زیاتیږي او دیو سره الله پاک غني کوي مالداره کوي د زړه غنا عمر کوي زړه یې غني کوي اگر چې څه به ورسره ني او ظاهري چې کوم غنا او مالداري ده نو هغه مو له الله پاک ورکوي هغې کې یو شپږم نمبر یعنې پنځه اسباب هغه مخکې موږ بیان کړل شپږم نمبر سبب چې په هغې باندې الله پاک د بنده رزق زیاتی هغه عمره او حج دا دواړه یو ځای کول ځکه الله پاک قرآن کې دې خبرې حکم هم کړی دی الله فرمایي واتموا الحج والعمرة لله تاسو حج او عمره دا دواړه پوره ادا کوي د الله دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چا چې حج او عمره دواړه ادا کړل یو ځای کړل یعنې لومبی عمره وکړه ورپسې حج وکړه نو دا دواړه چې دي ینفیان الفقر دا د انسان فقر ختموي دا د انسان غریبۍ او غربت ختموي او د انسان د ګناهونو هغه خیرې چې دی هغه ختموي دا یې فایده ده نو د فقر د ختمېدو او د غنا او د مالدارۍ د راتلو رزق کې د زیاتوالي یو سبب چې دی هغه دا دی چې حج او عمره دا دواړه انسان وکړي